نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې په شریعت مطهره کې د تراویح او د رکعاتونو څومره مقدار نقل دی، یعنی 60 رکعات تراویح نقل دی او کو 8 رکعات تراویح نقل دی. دویم دا د تراویح پس منظر سره اوجز المسالک دی التراویح هي قیام رمضان ثم التراویح جمع ترویحة سميت الصلاة جماعة في ليالي رمضان لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسلیمتين. تراویح دا د ترویحتون جمع ده. ترویح ویل کیږي معمولی غونته وقفه ته او آرام حاصلولو ته. نو تراویح د شریعت په نظر کې هغه مستویل کیږي چې د رمضان په میاشت کې د ماسختنی موز نه پس کم 60 تراویح د جماعت په شکل کې یا انفرادي شکل کې کیږي او د صبح صادقه پورې د دې وخت وي. نو دک ته تراویح ویل کیږي. او تراویح او تراویح هم زکوي د سنن کبرا بیهقی روایت ته کان عمر بن الخطاب رضی الله عنه یروحنا فی رمضان، یعنی بین الترویحتین قدر ما یذهب الرجل من المسجد الى سلع. عمر رضی الله عنه با صحابه فرمای چې حضرت عمر رضی الله عنه با مونږ ته د هر 2 ترویحو په مابین کې، یعنی د هر 4 رکعاتو نه پس دومره د آرام حاصلولو مقرره کوله په څومره وخت کې چې یو انسان د مسجد نبوي نه سلعنو می او غرد اغزه پورې بتلی شو او راتلی بشو، دومره وقفه به را کوله. نو دې روایت نه دا هم معلومه شوه چې د صحابو په دور کې به هم د تراویح او الفاظ استعمالیدل. نو که څوک دا دعوه کوي چې د تراویح او الفاظ د صحابو په دور کې نشته، نو دا غلطي کوي. د روایت نه دا ثابت شوه. هم دک کشان چې د صحابو په دور کې استعمالیدل، د تابعین او تبع تابعین په دور کې هم دک د تراویح الفاظ استعمالیدل. اوس رکعتونه سو نقل دی. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت تے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت تے فرمائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے 60 رکعات کول اور وتر بے کول. نو 23 رکعات جوړیږي، 60 رکعات تراویح او 3 رکعات وتر. صریح احادیث دي کې دا الفاظ نقل دي. اومدک روایت په المعجم الکبیر للطبرانی کې هم شته. اومدک شان روایت په المطالب العالیه للحافظ ابن حجر الاسقلانی رحمه الله کتاب کې هم شته. اومدک شان امام ترمذی رحمه الله په جامع ترمذی کې فرمایي وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة. أكثر أهل علم، أكثر محدثين د 60 رکعاتو متعلق روایات چې نقل کړي دي د حضرت عمر رضی الله عنه نه، د حضرت علی رضی الله عنهما، د نور صحابونا د 60 رکعاتو متعلق احادیث نقل کړي دي. نو دغه روایتو پرانا کې زمو فقها هم اقوال دي. ای فرمای وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. او دغه د 60 رکعاتو د تراویح قول د عبد الله ابن مبارک صاحب هم دی، د امام شافعي رحمه الله هم دی، د امام سفیان ثوری رحمه الله هم دی، د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هم. د دین علاوه نور ائمه کرام دي. در دې پر امام شافعي رحمت الله علیه فرمای وهكذا ادرکت ببلدنا بمکه یصلون 20 رکعتا. اومدک کشان ما په خپل خار کې په مکه مکرمه کې ما خلق لیدل چې 60 رکعات تراویح به کوله. دا د امام شافعي رحمه الله قول له. امام ترمذی رحمه الله مزید فرمای وفي الباب عن عائشه والنعمان ابن بشیر وابن عباس. او بدی 60 رکعات متعلق روایت د حضرت عائشه رضی الله عنها هم نقل لی. دک شان د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه هم روایت نقل لی او د ابن عباس رضی الله عنه هم روایت نقل لی.
نو دا د مختلفو صحابهونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل مبارک بالکل صریح الفاظ سره نقل دی چې 60 رکعات تراویح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دي. په المغنی کې دی د ابن قدامه فرمای وقیام شهر رمضان 20 رکعتا یعنی صلاة التراویح وهي سنة مؤکده. د رمضان په میاشت کې قیام یعنی صلات التراویح چې کوم دي 60 رکعات دي او دا سنت مؤکد دي. احادیث مبارکو کې ډېر تاکید او فضیلت راغلي دي. واول من سنها رسول الله صلی الله علیه وسلم او د تراویح بنیاد شایخ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ابتداء د تراویح جماعت کړي د صحابه کرامو ته. او حضرت ابو هريره سے فرمائے قال ابو هريره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يأمرهم فيه بعزيمه. حضرت ابو هريره فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به موږ ته د تراویح په باره کې په رمضان کې د قیام په باره کې ډېر زیات ترغیب راکولو. حکم به نه کولو چې خامخا به کې ترغیب به راکولو. او سبه فرمایل من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې د رمضان په میاشت کې د ایمان په حالت کې او د ثواب په امید سره قیام وکړي یعنی تراویح وکړي نو د دې په برکت سره الله د ټول رستونی ګناهونه معاف کړي. تاسو قسم فضایل به نبی علیہ السلام صحابه فرمایي مونږ ته بیانول. او بنیاد د تراویح نبی علیہ السلام خدي عائشه رضی الله عنها فرمایي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وكسر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. عائشہ رضی الله عنها فرمایي یو ځل د رمضان په میاشت کې د شپې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراویح جماعت قائم کو. صحابه پس په اقتدا کې اودرل تراویح وکړي. په دویمه شپه باندې بیا جماعت قائم کو نو د اول نه زیات صحابه حاضر شو. په دریمه شپه باندې بیا د جماعت د تراویح قائم کړو دا غینم زیات صحابه کرام راغلو. نو په څلورم شپه چې وکتل نبی علیہ السلام چې صحابه خو ګڼ تعداد کې راغلي دي او دومره پابندۍ سره اهتمام سره راځي نو په څلورم شپه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل حجرې مبارک نه راونوت. صحابه په انتظارو چې کله سحر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل حجرې مبارک نه راووتو او وی فرمایل چې د دې یری په وجه راونوتم چې ستاسو د تاکید او ستاسو د اهتمام ما ولیدلو نو ما خوف کو چې چرته رب ذوالجلال په تاسو باندې د تراویح فرض نکړي. د فرض کېدلو خوف پیدا شو نو بیا به تاسو مشقت کې شي کو د باندې فرض شو. نو په امت باندې د شفقت په وجه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حجرې مبارک نه نه وته چرته فرض پې نشي. نو دې روایت نه معلومه شوه چې د تراویح بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جماعت په شکل کې په خپل ایښی دی. بیا وروستو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه تشریف یوړو پرده او فرمایله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور خلافت رالو نو ډیرو فتنو سر روچت کړو. مثلا بعضو خلکو اسود عنسی په صورت کې د نبوت دعوا وکړه نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه سره په جهاد کې مصروف. د کشان بعضو خلکو د زکات ورکولو نه انکار وکړو. بعضو خلکو اسلام نه وړدل مرتد شو نو دغه مختلف فتنې روچت شوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه فتنو د سرکوبه کې مصروف نو دې مسایلو طرف ته موقع نه ملو شوی. بل د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور خلافت انتهایی لګو نو پاغه کې دومره دینی اشاعت ته موقع نه ملو شوی. او چې کله د حضرت عمر رضی الله عنه دور خلافت رالو نو دغه فتنې ختم شوی وي. نو د سکون په ماحول کې حضرت عمر رضی الله عنه د تراویح او د مسله هم احسن انداز سره جاری فرمایل. د دې وجنه د تراویح نسبت هم حضرت عمر رضی الله عنه تکیږي. کتابونو لیکلي دي ونسبة التراويح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه فكان يصليها بهم. عمر رضی الله عنه ته د تراویح نسبت ځکه کیږي چې اول دا صحابیو چې ټول صحابه را جمع کړل
د حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه په امامت باندې چې هغه امام مقرر کو به قرآن لوستلو ټول صحابه د هغې په اقتدا کې ودرېدل او د 10 رکعاتو تراویح جماعت قائم کو 15 کاله پورې بیا حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه د تراویح جماعت امامت کړی دی او 10 رکعات کړی دي او ټول صحابه د دې په اقتدا کې 10 رکعات کړی دي کتابونو لیکلي دي کله چې حضرت عمر رضی الله عنه دا جماعت د 10 رکعاتو قائمولو د تراویح نو بعضو صحابه و تعرض کو چې امیر المؤمنین داسې خو نبی علیہ السلام ندی کړی د کرنګ ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دور کې خدا سي ندی کړی تاسو څنګه داسې کوي ناغي او فرمایل چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دریش په تراویح جماعت سره پړاول نو زه پکې او کوم ټول ول تاسو هم پکې وي بیا پس سلورم شپه باندې نبی علیہ السلام سو فرمایل دې او فرمایل چې په سلورم شپه ذکر او نوتم چرته پتا سو باندې فرض نشي ځکه د وحی سلسله جاری وا احکامات راتلل نو چرته فرض د باندې نشي وی اوس او یا نبی علیہ السلام دنیا نه پرده کړی دا د وحی سلسله ختمه ده د فرض کېدو غ خوف او خطر ختمه ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو قسم اشاره ورکا چونکه د وحی سلسله جاری و نو چرته فرض د باندې نشي نو ځکه جماعت ترکو خو نن خو هغه فرض کېدل خوف خطرم نشتا نو لہذا او مکه سنت چې کوم نبی علیہ السلام تر کړو حضرت عمر رضی الله عنه مکه سنت جاری و فرمایلو دا خپل ذاتی فیصله نه و هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رایت شوه سنت چې کوم ترک شوه او مکه سنت جاری و فرمایلو د دې وجنه نسبت د تراویح حضرت عمر رضی الله عنه تکی نو مختلف روایتونه دا ثابت ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د صحابهونو بیا دا غینا ورپسې ترتیبوار تابعین تبع تابعین در اوسه پورې دا یو سنت متواتره ده چې په 10 رکعاتو باندې جاری دي او بل روایت کې راځي صحیح روایت ده علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین نبی علیہ السلام فرمای پتا سو باندې زما طریقه لازمه ده زما طریقه اپنو کړئ او زما د خلفاء راشدین او طریقه پتا سو باندې لازمه ده دا اپنو نو حضرت عمر رضی الله عنه خلیفہ راشد او دویم خلیفہ دی نو کو چرته بالفرض دا طریقه غي جاری کړه نو دا هم سنت شو د دې روایت پرانا کی دې وجنه تراویح سنت مؤکد دی علامہ شاملی کلی دی د کشان تحفة الاخيار باحیاء سنت سید الابرار نومی کتاب د اغوی کلی دی فرمای ان مجموع 20 رکعتا فی التراویح سنت مؤکدۃ په تراویح کې مجموعه 10 رکعات تراویح کول دا سنت مؤکد دی لانه مما واظب عليه الخلفاء ځکه بدی سنت مؤکد په 10 رکعات تراویح باندې خلفای راشدینو همیشګي کړي دا مواظبت کړي دي د دې وجنه وقد سبق ان سنت الخلفاء ايضا لازم الاتباع او حدیثنا دا ثابت ده چې د خلفای راشدینو اتباع او دغه د طریقې اپناول هم لازم دي دغه اتباع کول هم لازم دي نو دې وجنه د 10 رکعات تراویح او اتباع هم بمغو تاسو لازم ده مزید فرمای و تارکها آثم څوک چې 10 رکعات تراویح نه کوي ا ګناهګار دی د دې نه کم کوي ګناهګار دی فمن اکتفى على 8 رکعات څوک چې په 8 رکعاتو تراویح اکتفا کوي چې اته دي شل ندي څوک چې دا وای یکون مسیئا لترکه سنت الخلفاء دا ګناهګار دی ځکه چې د خلفای راشدینو طریقه او سنت پر غوسته دي دا ګناهګار دی د کشان د ائمه کرام مسلک فتاوا ترخانیه کې دي و اما الكلام في كميتها فنقول انها مقدره ب20 ركعه عندنا وعند الشافعي د احناف او د امام شافعي رحم الله په نسبت باندې هم 10 رکعات تراویح دي دینه کم نه وعند مالک ب36 رکعه د امام مالک رحم الله په نسبت باندې 36 رکعات دي او 36 رکعات د سي جوړيږي په مکه مکرمه کې به چې چا تراویح کول 10 رکعاته نو د هر 4 رکعاتو نفس پچون کې آرام د پاره مکمل اوي دا معمولی ناستا نو په دې وخت کې
د تراویح کوونکو خلکو به ویل چې اسې ناس یو نو راځه به دې کې به د بیت الله شریف یو طواف وکړو کنه. نو امام مالک رحمه الله چې دا پس منظر وکړو چې د تراویحې په دوران کې دی طواف کوي اجر حاصلوي، نو مدینه منوره کې هو چونکې د طواف کولو گنجائش نشته، کعبۃ الله نشته، نو لہذا غید به تراویحې په دوران کې امام مالک رحم الله فرمایل چې تاسو یو 2 رکعات نفل نو وکړئ. نو د هر 5 تراویحو یعنی د 4 رکعاتو نه پس په خلق په پاسه د 2 رکعات مزید نفل به وکړي. نو دغه نفلونو او دغه 4 رکعاتو تراویحو مقدار سے به راجمه کو نو 36 رکعات ته ورسېد. دا نه چې 36 رکعات تراویح به کولې، تراویح مکه 4 رکعات وي او دا نور به پکې نوافل کول. دینه معلومه ده شوه چې د رمضان په میاشت کې په عبادت کې زیادت او اضافه راوستل پکار دي، نه دا چې د شلو په ځای باندې 8 رکعات تراویح وکړي. انتهایی کمزور خبره ده. البحر الرائق کې دی كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ب23 ركعة وعليه عمل الناس شرقا وغربا. د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې به خلکو 23 رکعاته تراویح کولې، یعنی 4 رکعات تراویح او 3 رکعات وتر واجب به کول. او په دغه طریقه باندې د مشرق والو د مغرب والو یعنی د ټولي دنیا والو عمل جاری دی او د روسه پورې. او داغه واضح دلیل دا دی چې نن هم په حرمین شریفینو کې 4 رکعات تراویح کیږي، په ټول اسلامی ممالکو کې 4 رکعات تراویح کیږي. احکام القرآن للجساس کی دی وقد استعملت الامة هذين الحديثين وان كان وروده من طريق الاحاد فصار في حيز التواتر لان ما تلقاه الناس بالقبول من اخبار الاحاد فهو عندنا في معنى التواتر. دا کم روایات چې دی باره کې دی د 4 رکعاتو په باره کې اگر چې دا خبر واحد دی، خو لیکن امت مسلمه دا خبر واحد په اتفاق سره قبول کړي دی، ټول په دې باندې عملی طور سره عمل کړي دي، ټول اتفاقی طور سره په عمل کړي دي، نو دا معنن متواتر ګرځېدلی دي، نو د دې نه انکار کولو گنجائش نشته. څوک چې 8 رکعات تراویح کوي د دې نه یو معمولی غونډه سوال چې دی وایي چې په یو حدیث کې د نبی علیہ السلام نه یا د یو صحابي نه یا د چا نه د 8 رکعاتو د الفاظ سره د تراویح الفاظ نقل وي، نو مونږ به ومنو چې 8 رکعات تراویح دي، 4 رکعات نه دي. چرته هم دا نشته چې د 8 رکعاتو سره د تراویح لفظ ذکر شوی وي، او دا شته چې د 4 رکعاتو سره د تراویح لفظ ذکر د په روایاتو کې. اغا سنن کبرا بیحقی روایت ہے ان ابی سعد البقال ان ابی الحسنہ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امر رجلا ان يصلي بالناس 5 ترویحات 20 رکعتا. علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ یو سړی راوغوستلو چې خلکو ته 15 ترویحې کې یعنی 4 رکعات تراویح پکې، او په 4 رکعاتو کې با د هر 4 رکعاتو نه پس یو ترویحه یعنی آرام د پاره به وته مقرر کې. نو ترویحه الفاظ د 4 رکعاتو سره استعمال دي، د 8 رکعاتو سره د تراویح لفظ چرته هم نه د استعمال. دکشان په معارف السنن کې دي ان سنة الخلفاء الراشدين تكون من جملة سنة الشريعة المصطفوية. د خلفاء راشدین سنت او طریقه په دې باندې عمل کول دا د شریعت په حکم باندې عمل کول دي. حاشیة التحتاوی کې دي التراویح سنة باجماع الصحابة ومن بعدهم من الامه. تراویح دا د صحابو د ټولو صحابو په اتفاق او په اجماع سره سنت دي، او د صحابو نه پس تابعین تبع تابعین هم به اتفاق دي چې 4 رکعات. منکرها مبتدع ضال مردود الشهادته کما فی المزمرات. څوک چې د تراویح نه انکار کوي او د 4 رکعاتو نه انکار کوي دا بدعت دي، گمراه دي او مردود الشهادت دي، د گواهی به هم نه قبلیږي. او یو روایت کې دام شته سنن کبرا بیحقی روایت ته ان ابي عبد الرحمن السلمي ان علي رضي الله عنه قال دعا القراء في رمضان فامر منهم رجلا يصلي بالناس 20 ركعه قال وكان علي رضي الله عنه يوتر بهم.
حضرت علی رضی الله عنه با په رمضان مبارک کې به قاریان راوغستل او هغه کې به یو کس ته چې کوم به امام حکم به وکړو چې د باقی امت ته 60 رکعات تراویح کوا او بیا به پخپل د وتر چې کوم 3 رکعات به پخپل د جماعت په شکل کې پړو کړ. نو د دې روایتونو او د دې عباراتونو معلومیږي چې 60 رکعات تراویح د نبی صلوات و سلام د دور نو اخلاق در اوسه پورې او در قیامت پورې بجاری وي. 8 رکعات تراویح چرته هم نشته. الله دې مونږ ته عقل سلیم را نصیب کړي. والسلام.